السلام علیکم ملګرو. پرون په توشاخانه کیس کې د عمران خان او بشرا بیبي 14 سال کیس سزا چې کوم وه هغه معطل شوه. نو ډېر ملګري دا تپوس کوي چې عمران خان به کله رها کیږي. نو دې حوالې سره مکمل تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم چې عمران خان خو صرف د یو کیس سزا معطل شوه. کیس لا تر اوسه اوس هم په عمران خان باندې چلیږي. صرف د 14 سال کیس چې کوم د عمران خان او د بشرا بیبي صرف دغه سزا ختم شوه. نور هم څه اهم تفصیلات دي چې په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. کپتان ته رو ریلیف ملاوېدو ولده، عمران خان ته رو ریلیف ملاوېدو ولده. توشاخانه کیس کې عمران خان او بشرا بیبي ته ریلیف ملاو شو، خو بل طرف ته القادر ټرست کیس هم پاتې دی. مطلب یو خو توشاخانه کیس کې عمران خان ته دغه ریلیف ملاو شو چې سزا یې ختمه شوه، کیس لا چلیږي. خو نور هم کیسونه دي، د القادر ټرست کیس شو، سایفر کیس پاتې دی. نور هم په عمران خان باندې ډېر کیسونه جوړ دي چې په هغې باندې په هغه کیسونو کې عمران خان باندې سزا نه ده ختې. سزا چې کومه ختلې په سایفر کیس کې ختلې، عدت نکاح کیس کې ختلې، توشاخانه کیس چې هغه ختم شو، د هغې سزا خو ختمه شوه. دا اوس 2-3 کیسونه پاتې دي چې په دې کې په عمران خان باندې لا اوس هم سزا شته دی. راتلونکي ټایم کې دا هم ډېر زر ختمېدو واله دي. کیس پر اختر نه پس دا چلیږي. لکه توشاخانه کیس کې خو د بشرا بیبي او د عمران خان چې کومه سزا وه خو معطل شوه، خو کیس چې کوم دی به چلیږي. اختر نه پس په دا کیس دوباره کنټینیو کیږي. صرف سزا یې ختمه شوه. په دغه کیس کې عمران خان د جیل نه راوتی شي، خو نور کیسونو کې لا بند دی. نو ډېر ملګري تپوس کوي چې عمران خان به کله رها کیږي. کیس ختم شو، صرف یو کیس ختم شو، نورو کې لا عمران خان گیر دی. په دغه یو کیس کې رها کیدی شي، خو چې دا نور هم ختم شي نو نور خو لا چلیږي که نه. بل چې کوم غټ کیسونو کې عمران خان گرفتار دی نو هغه یو سایفر کیس دی، یو عدت نکاح کیس دی، یو القادر ټرست کیس دی. چې القادر ټرست کیس کې خو ډېر زیات کسان انوالو دي چې هغه عدالت راجوزی کول هم نشي کې. د بهر ملک د یو کې خلک پکې هم انوالو دي، ملک ریاض پکې هم انوالو دي. نو کې ډېر زیات کسان انوالو دي چې هغه کورټ ته راتلی شي نه. نو په دې وجه باندې القادر ټرست کیس چې کوم دی داسې لږ پیچیده غوندې کیس دی. عدت نکاح کیس کې هم داسې څه خاص نشته، هغه هم ختمېدو واله دی. او سایفر کیس چې کوم دی خو تقریبا ختم دی. هغې کې خو ډېر معمولي غوندې کار پاتې دی، بس ډېر زر به هغه هم ختم شي. نو سایفر کیس کې عمران خان ته ډېر زر ریلیف ملاوېدو واله دی. بل آمین گنډاپور عمران خان سره پرون په جیل کې 1.5 غنټه پورې لانګ طویل ملاقات کړی دی چې په دغه ملاقات کې آمین گنډاپور او عمران خان ډېر اهمې خبرې کړې دي. راتلونکي چې کوم عمل دی په هغې باندې هم ډسکشن کړی دی چې مطلب مونږ به جلسې څنګه کوو، یا که چېرې غټه ریلي وباسو به څنګه کوو، یا اختر نه پس چې کومه ډی لانګ مارچ پلاننګ دی په هغې باندې هم طویل ډسکشن کړی دی. بل اسلام آباد های کورټ عمران خان ته دا ریلیف هم ورکړی دی چې بشرا بیبي ته اجازت ورکړی چې اختر نه مخکې هم عمران خان سره د ملاقات وکړي، او اختر نه پس هم کم از کم هفته کې یو ملاقات د دې دواړو کیږي. یو غټ ریلیف عمران خان او بشرا بیبي ته دا هم ملاو شي. مطلب ډېر زیات ښه خبرونه د عدالتونو نه د عمران خان حوالې سره راځي. بل د پی ټي آی چې کوم حماد اظهر دی هغه ته هم په 51 کیسونو کې بی بی اے ملاو شوی دی. 51 کیسونو کې د پولیس ته وانټډ چې 51 کیسونو کې به دا ګرفتارېدو. په دغه 51 کیسونو کې حماد اظهر ته بیل بیفور ارست بی بی اے ملاو شوی د یوې میاشتې دپاره. یوې میاشتې اوس دی په ملک کې آزاد ګرځېدی شي، دی پولیس نشي ټچ کولی. نو دی هم په منظریام باندې راغلی. د نه علاوه نور هم د پی ټي آی چې کوم لیډرشپ دی کې مراد سید شو، نور هم څه اهم کسان دي چې به هم ډېر زر په منظریام باندې راشي. مراد سید باندې هم ډېر زیات کیسونه لري، ډېر زیات کیسونو کې هغه وانټډ دی. نو هغه به هم بیل بیفور ارست بی بی اے راغلي او ډېر زر به په منظریام باندې راځي. نو په دې ویډیو کې دا هم اپډیټس. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.